محترم مسلمانانو، نن د جمعې مبارک ورځ ده او تاسو په دې ورځ باندې د وظیفه وکئ. انشاءالله دومره خیر او برکت تاسو ملاوي دومره د هغې په وجه به الله پاک ستاسو تمام حاجت پوره کوي. دغه رنګې دومره خیر او برکت به په تاسو باندې نازلېږي، د هغې په وجه به الله پاک تاسو له رزق دا به درکوي. د دومره خیر او برکت د وجه به الله پاک ستا مشکلات ختموي. الله پاک به ستاسو تمام حاجتونه دا پوره کوي. محترمو، داسې ناشنا وظیفه ده چې د سوال نه قبلېږي. دا وظیفه وکړه انشاءالله سوال به در قبولي. دومره ناشنا وظیفه ده که یو ځای کې ستا رشته نه کېږي او بیا محترمو تا وظیفه وکړله، انشاءالله رشته به کېږي، په ښه ځای کې به کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام خوږو درنو مسلمانانو خویندو ورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایي لاجواب انتهایي پاورفل وظیفه ده. محترم وظیفه د سورة الفاتحې وظیفه ده. په دې طریقې او په دې ترتیب باندې ووایي انشاءالله عزیز محترم مزې به کوئ. دومره ناشنا عمل دی، دومره ناشنا وظیفه ده چې د کوم مقصد دپاره یې ته وظیفه کې دغه مقصد به الله پاک ستا په ښه طریقې سره محترمو دا به پوره کوي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، کوشش وکړئ د جمعې لمونځونو له په ټایم باندې د لاړ شئ او دعا وکړئ الله د دې ورځې په خاطر باندې، د دې میاشتې په خاطر باندې د چا څومره حاجات دي تمام حاجات ورله پوره کړه. چا څومره مسلې دي تمام مسلې ورله ختمې کړه. د چا روزګار نشته یا الله روزګار ورکړي، د چا کاروبار نشته ربه کاروبار ورله ورکړي. یا الله څوک بیماران دي بیماری ورله ختمې کړه، روغ صحت ورله ورکړه، تمام حاجتونه پوره کړه، مشکلات ورله ختم کړه. امین ثم امین. محترم مسلمانانو خویندرونو، کوم وظیفه ده ډېره زیاته انتهایي سپیشل او انتهایي پاورفل وظیفه ده. د جمعې ورځ ده، تاسو د جمعې په ورځ باندې دا وظیفه 80 پیرې ووایئ. 70 پیرې تاسو دا وظیفه ووایئ. 70 پیرې 80 پیرې سورة فاتحه ویله او بیا په هره میاشت کې چې کله میاشت راوهیجي نو 80 پیرې به سورة الفاتحه دا وایئ. انشاءالله عزیز دومره رزق الله پاک درکوي، دومره رزق چې ته به حیران شې. الله دومره مال او دولت به درکوي، دومره عزت او شهرت به درکوي. که د رشتې دپاره وکړې رشته به دې کېږي، د مشکل دپاره وکړې مشکل به دې حل کېږي، که د حاجت د پوره کېدو دپاره وکړې حاجت به دې پوره کېږي. بس دا وظیفه ټرای کوئ، انشاءالله عزیز ډېره زیاته فایده به کوي. الله پاک مو خوشحاله اباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.